ننني لیکچر کې به مونږ وایو د لینګویج په باره کې چې لینګویج څه شی دی. What is language? What is language? Language څه شی دی؟ لینګویج به تاسو د مختلف انګلز نه ډیفاین کړی وي، لیکن نن به زه تاسو ته د لینګویج ډیفینیشن په ساده پښتو کې کوم. په ساده پښتو کې به تاسو پوهوم چې لینګویج څه شی دی. لیکن د لینګویج د پیژندلو لپاره ضروری خبره دا ده چې تاسو اول کمیونیکیشن وپیژنئ چې کمیونیکیشن څه شی دی. چې کله تاسو کمیونیکیشن وپیژنئ د هغې نه بعد به تاسو خپله لینګویج وپیژنئ چې لینګویج څه ته وایي. نو راځو د کمیونیکیشن په باره کې وایو چې کمیونیکیشن څه شی دی. نو کمیونیکیشن چې کوم دی، کمیونیکیشن دا د لاتینی ژبې یو ورډ دی، د کمیون نه اخذ کړی شوی دی. د کمیون نه رااخیستی شوی. د کوم مطلب چې دی ټو شیر کول. څه شی شیر کول؟ your ideas thoughts or feeling with other is called communication. کله چې تاسو خپل ideas thought feeling دا د نورو خلکو سره شیر کوئ نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي کمیونیکیشن. زما سره یو ideas ده، زه وایم چې زه یو کالج جوړم. I want to build a college. دا څه شی شو؟ دا یو ideas شو او ما تاسو سره څه کړه؟ شیر کړه. نو this is called communication. ستا سره یو ideas ده، feelings دي، ما سره دې شیر کړل. this is called communication. بیا دا کمیونیکیشن چې کوم دی دا په دو طریقو باندې مونږ کوو. اوله طریقه زموږ څه چې کوم ده هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن دې ته وایي چې کله ته خپل ideas thought or feeling دا شیر کې د خلکو سره د خبرو په ذریعه باندې. when you share your ideas thought or feeling with others with the help of word is called verbal communication. کله چې ته خبرو په ذریعه باندې خپل ideas thought feeling دا د نورو خلکو سره شیر کې نو دې ته څه وایي؟ دې ته verbal communication وایي. لکه تا یو idea راله چې زه دا سړک جوړوم، خلکو ته سره دې شیر کړه د څه په ذریعه؟ د خبرو په ذریعه. خلکو ته دې وویل چې یار زه دا سړک جوړوم، زه دا کار کوم. دا څه شی شو؟ with the help of words. دا زموږ سره څه شی شو؟ وربل کمیونیکیشن شو. یا دې چاته وویل چې یو ګیلاس اوبه راوړه، دا څه شی شو زموږ سره؟ دا وربل کمیونیکیشن شو. یا دې چاته وویل چې بهر لاړ شه پان وکړه چې موسم څنګه دی، دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره وربل کمیونیکیشن شو. دویمه طریقه چې کومه ده د کمیونیکیشن نو هغه څه شی دی؟ هغه دی نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن. اوس نان وربل کمیونیکیشن څه ته وایي؟ the sharing of ideas thought or feeling with the help of gesture is called non-verbal communication. کله چې ته خپل دغه ideas thought
یا فیلینګز چې کوم دی دا د نورو خلکو سره شیر کې د څه په ذریعه باندې د اشارو په ذریعه باندې نو دې ته څه وایي دې ته وایي نان وربل کمیونیکیشن دا ما څه چلو کو دا ما اوس اشاره وکړه هغه ته چې یو ګیلاس اوبه راوړه چې زه څه وکړم زه وڅښم د اشارو په ذریعه ورته ما وویل نو دې ته څه وایي دې ته وایي نان وربل کمیونیکیشن او چې داسې ورته ما وویل چې اسلم stand up and go and bring me a glass water اسلم مهرباني وکړه پاس او ماته یو ګیلاس اوبه راوړه دا زموږ سره څه شو دا وربل کمیونیکیشن شو ولې چې ما ورته وینا وکړه خبرې مې ورته وکړې چې دا چل مې ورته وکړو دا څه شو دا زموږ سره نان وربل کمیونیکیشن شو د اشارې په ذریعه باندې سور لایټ ولګي ګاډی ودروه شین لایټ ولګي ځه ګاډی روان کا دا څه شو زموږ سره دا نان وربل کمیونیکیشن شو with the help of gesture not with the help of word this is called non-verbal communication اوس تر صدبري کلی په روډ باندې ولاړی د سمر باغ نه ګاډی را روان دی تا ورته داسې چل وکړو لاس دې ورته ووهه داسې دې ورته ګوته ونیوه چې زه معیارو سیټ ته ځم ډرایور داسې کار وکړو چې زه خو معیارو ته نه ځم زه منډه ته ځم هغه داسې چل وکړو ګوته یې منډه سایډ ته ونیوه this is called non-verbal communication دا څه شی دی دا زموږ سره نان وربل کمیونیکیشن دی او نان وربل کمیونیکیشن چې کوم دی دا ټایم کم اخلي ځکه که ته چېرې دغه ډرایور ودرې او دغه تا نه تپوس کوي چې ته چېرته ځې ته ورته وایې چې زه معیارو ته ځم هغه وایي چې زه خو معیارو ته نه ځم زه منډه ته ځم نو دا به څه کوي دا به ټایم ډېر اخلي لیکن چې هغه تا ورته داسې اشاره وکړه هغه داسې نو څه یې وکړو یو سیکنډ ټایم یې واخیستو نو وربل کمیونیکیشن it takes a lot of time دا ډېر زیات ټایم اخلي صحیح ده جی نو امید ده چې دې پورې به تاسو پوه شوي وي چې نا وربل کمیونیکیشن څه شی دی او نان وربل کمیونیکیشن څه شی دی نو راځو اوس د لینګویج تعریف له اوس به تاسو د لینګویج په تعریف باندې څه وشئ پوه شئ زموږ سره څه شی شو وربل کمیونیکیشن تاسو وپېژاندو نو لینګویج چې کوم دی دا څه ته وایي وربل کمیونیکیشن صحیح ده جی verbal communication is called language دا زموږ سره د لینګویج تعریف شو verbal communication is called language دې ته څه وایي لینګویج وایي صحیح ده دا زموږ سره د لینګویج یو ساده سمپل او آسان تعریف شو بیا که څوک وایي چې موږ ته یو بریف ایکسکلوزیو یو تفصیلي تعریف ولیکه نو د هغوی لپاره به ولیکو چې the way of sharing the way of sharing ideas thoughts or feelings verbally is called language بیا زموږ سره څه شو بیا زموږ سره دا تعریف شو the way of sharing ideas thoughts or feeling verbally is called language دې ته بیا څه وایي دې ته بیا language وایي بیا د یو ژبې سټډي کول لکه فرض که تاسو اردو سټډي کوئ انګلیش سټډي کوئ پښتو کومه یو ژبه تاسو سټډي کوئ نو د سټډي اف لینګویج از کالډ فیلالوجي هغې ته څه وایي فیلالوجي وایي زه به دلته ولیکم فیلالوجي فیلالوجي څه ته وایي the study of a language is called philology the study
of a language. د یو زبان سټډي کول دې ته څه وایي؟ فیلالوجي وایي. صرف د زبان سټډي کول دې ته فیلالوجي وایي. او چې کله ته ساینټیفیک پوینټ سره یو زبان سټډي کې هغې ته څه وایي؟ هغې ته بیا وایي لینګویسټیک. Just the study of a language is called philology, and the study of a language with scientific point is called linguist.